السلام علیکم ملګرو. په گجرات کې یو کس و چې هغه به نیکیانې خرڅولې او ډېرو خلکو ترې نیکیانې هم اخیستې وې. دې مکمل ډیټیل درته ښیم او ویډیو به راسره مکمل وګورئ او ضرور یې شیر کړئ دې ملګرو سره، ځکه چې نن سبا اوس داسې هم خلک شته چې د هغه نه نیکیانې اخلي چې ژوندی نو څه نوي نوي نظامونه راوتي دي. موږ خو یوازې نیکیانې ولې اخلي چې یو کس خو سبزي خرڅوي او خیر خبره ده، خو یو کس نیکۍ خرڅوي هغه ترې خلک هم اخلي. د دې کس په گجرات کې بابا ذوالفقار نوم یې و، لیکن دې به نیکیانې خرڅولې، خو نیکیانې هم ډېرې زیاتې ارزانې دي. په 10 روپۍ باندې 1 لاک نیکي، نو بیا به خلک عبادت نه کوي، صرف به دغه نیکیانې اخلي په فری کې به صرف هغه له به رسید هم ورکاوه. چې کله به نیکیانې ورکولې نوم به یې ځان څه لیکو، یو رسید به یې ځان څه ایښودی او یو رسید به یې هغه کس له ورکاوه چې د رسید سره به یې څه ورکوله، نیکیانې ورکولې چې ته به صرف جنت ته ځې. نو ډېر زیات حیرانه خبره ده او نیکیانې ډېرې زیاتې ارزانې دي. ښه دا درته ویمه په دې ویډیو کې چې په 10 روپۍ څومره نیکیانې خرڅولې، په 100 لګېدلی او دغه به چې ونه 10 روپو نیکیانې به چې چا اخیستې نو 1 لاک نیکۍ به یې ورله ورکولې د رسید سره. چا به چې د 100 روپو نیکۍ اخیستې نو د 100 روپو نیکۍ به یې 1 کروړ ورکولې، او چا به چې د 100 روپو اخیستې 1 ارب ورکولې، او چا به چې د 1000 اخیستې 1 ارب، او چا به چې د 10,000 روپو اخیستې نو 1 کرب نیکیانې به ورکولې. مکمل ډیټیل به یې ورله ورکاوه او رسید به یې ورله ورکاوه. نو دا خلک دغه کس چې دی ونیوی شو، پولیسو یې ونیو ځکه چې په نیکیانو خرڅولي وو، خو څه په عین کې څه دفعات نه دي راغلل، خو دا کومه سوالګري چې دغه دفعات یې پرې ولګاوه او څه ویې وړی. نو ډېر زیات سړی خفه شي چې نن سبا داسې خلک هم راوتلي، او زمونږ داسې خلک دی چې هغه ترې نیکۍ هم اخلي او نیکۍ ترې ډېر زیات خلکو اخیستې، ځکه چې هغه لیسټونه پراته وو، نومونه یې وو هلته او خلکو ترې نیکۍ اخیستې وې ډېرې زیاتې. نو چې ما ویډیو وکته سړی وایي چې ډېر زیات خفه شي چې داسې خلک پکې هم موجود دی، نیکۍ هم خرڅوي او ځینې خلک یې ترې اخلي هم چې نیکۍ خرڅېږي په فری کې نیکۍ اخله، بس عبادت مه کوه او ته به صرف جنت ته ځې. نو ډېر یې خفه کړم، خو ډېر زیات ناشنا خبره. اوس هم زمونږ خلک لږ جاهل دی، که تاسو سوچ وکړئ نو دا نیکیانې اخلي او په رسیدونو سره یې ورله ورکوي او دوی هم نه پوهېږي. پته نه لګي څه کمعقل خلک تقریبا د 500 روپو نیکیانې خرڅې کړې هم وې په خلکو باندې، خلکو ترې اخیستې وې نیکیانې او د هغه مکمل ډیټیل ورسره و، نو خلکو ترې نیکیانې هم اخیستې. داسې بېوقوفه خلک دی چې هغه نیکیانې اخیستې دي او ناشنا خلک به ویني او ناشنا نظامونه به ویني. نو داسې نیکۍ هم خرڅېږي، هسې نه چې ټول خلک دې طرف ته لاړ شي او دا څیزونه راوتي دي. که دې نه کس نه چا مونځ واورو نو دې ته به مونځ هم نه وي معلوم. دا باسي فالتو انسان راغلی صرف ځان یې کاروبار او د پیسو لپاره دا کار شروع کړی. نو خیال کوئ هغه کس یې خو ګرفتار کړو، گجرات کې و خو هغه کس یې ګرفتار کړو، لیکن سوالګري دې په دفعاتو کې یې وړه او څوک ګرفتار کړی شو. که تاسو نه اشنا قصې به ویلې چې سړی ژوندی په دنیا کې نوي نظامونه به وینئ. ګوره ښه چې نیکسټ ټایم کې به څه کېږي، الله دې خیر کړي، الله دې موږ په ایمان ته خیر کړي.